دوه کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوښ شو. یو هغه مالدار چې د الله جل جلاله مال دولت ورکړی و، د به د مسکین سره کومک کوي او د همسایه سره به کومک کوي او د خپلوانو سره به کومک کوي، چې چیرې به هم غریب ولیدی د غریب سره به مدد کوي. او دوم هغه کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ و چې الله به دته علم ورکړی و، د به د خپل علم خلکو ته ورسوي، د به وعظ نصیحت تبلیغ د خلکو ته کوي، خلکو ته به سیده لاره ورښوله، خلک به د حرام څخه راګرځول، د ګناه څخه به راګرځول او د ښه طرف ته به رابولل. دغه کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوښ شو. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، څوک چې مال او دولت لري نو هغه دې په غریبانو او مسکینانو سره کومک کوي او د خپلوانو سره د صله رحمي کوي، د همسایګانو سره د صله رحمي کوي او خپلوانو کې چې یو څوک غریب وي دغه کومک او مدد دې کوي. نو ته به هم په هغه چا کې راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ او که چیرې ته عالم یې، مفتی یې، مولوي صاحب یې، قاري صاحب یې، حافظ صاحب یې، نو د خپل علم دې خلکو ته ورسوه، خلکو ته حلال و حرام وروښیه، خلکو ته سیده راسته او خرابه لاره وروښیه او خلک د ګناه څخه منع که او خلک د ښه لارې ته راوغواړه. نو ته په هغه چا کې شمار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ شو.